أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. सूरत बकरा पारा नंबर 2 रुको नंबर 24 आयात नंबर 190 91 92 93 और 94 पिंजा आयातों ने चले अब इंशाअल्लाह वेले की सो वक्त नو هغه آسان دی ټول یو مضمون دی که آیاتونه پاتې شي سبا بیا دوباره بیا چې نو هغه دغه قصه او خبره کوم دی چې آیاتونه آسان دي دا چې نو سنچې هجري چې نو هغه واقع ده سنچې هجري کې چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د عمرې د پاره چې نو هغه روان شولو څنګه چې قران کې براشي مخکې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه خوب لیدلو چې زو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین مکه مکرمه ته داخليږي په حالت د احرام کې بعض چې نو هغه سر وخره څوک چې نو هغه قصر وکي نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ډیر زیات خوشاله شول او د مکه هغه محبت چې نو هغه سره کې دوباره چې نو هغه پیدا شول چې الله جل جلاله به چې نو موږ هغه ته بوزي او دا چون کې د سنچې هجرت چې نو هغه واقع و په هغه وخت کې لا د حج فرضیت نو راغلی چې موږ به عمرې لزو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره چې نو هغه تقریبا 1500 چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه روان کړل د عمرې د پاره چې نو روان شول اوس ځکه عمرې د پاره روان شول نو مقام حدیبیه ته ورسېدل دا تقریبا د مکې نه چې نو هغه پاته 9 میله فاصله کې چې نو هغه واقع دی اوس کله حدیبیه مقام ته ورسېدل نو حالت نو ته د کافرو طرف چې نو پیغام رالو چې تاسو بدلتي ناراضي دلنه بچنه نو هغه سکه تاسو عمره نه کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې طرف چې نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ولېګلو چې تاسو لاړ شئ او دا غوي سره خبر وکړي چې مونږ جنگ نه یو راغلي قتال نه یو راغلي مونږ صرف او صرف عمره لراغلي او بیت الله شریف چې نو هغه زیارت طواف کو او بیا به واپس زو چې کله مخکې نو هغه درې غزوې چې نو غټي غټي شي یو چې نو هغه په سندو هجری کې غزوه بدر دویم چې نو هغه په 3 کې نو غزوه احد او بیا چې نو په 4 کې وړې بدر صغرا او داشیم په 5 کې چې نو هغه غزوه خندق غزوه احزاب چې ورته ویل کېږي نو دا درې چې نو هغه غټي غټي مارکې د قریش سره شي او دا غوي په دې کې شکست چې نو هغه خړل نو دا غوي هغه غصه انتقامي پړړ کېو نو حضور علیه الصلوۃ والسلام په حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ولېګلو چې دا غوي سره داغه ډېر لوی اوچت مقام او دا غوي په لړ کې داغه د پاره غټ احترام چې تلاړ شو خبره سره وکړه د دوران کې چې نو هغه چا خبره غلطه خبره چې نو هغه فایش له خورک کړل چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه شهید کړي نه نو چې کله دغه خبره چې نو هغه خورک کړل چې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه شهید کړي نه نو حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو آلت بیت رضوان چورته لیکيږي صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نه بیت واغستو په جهاد باندې چې موږ تر هغه وخت پورې چې نو هغه جنگي تر سوچ نه نو هغه موږ د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدل نه غسته یا مو آزاد کړي نه نو کله چې دغه خبره څنګه دا شوه نو دې کې بیا خبر رالو چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه شهید نه هغه واپس ته نو هغه روان شوی راځي د کافرو د طرف چې نو هغه سهل ابن عمر
د سهیل ابن عمر د چې نو هغه راللو بیا معاهده چې نو صلح حدیبیه وشوه د هغه به انشاءالله خپل ذکر راځي بیا به هلته تفصیل کوم خو صرف دومره قدرې چې دغه صلح حدیبیه کې د هغې په شقونو کې شق یو دا ولو چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دوی به وس چې نو څه کالې عمره نه کوي واپس به ځي کال به بیا انشاءالله چې نو عمرې له راځي 3 ورځې چې نو هغه به ایسارېږي د 3 ورځو کې به چې نو هغه دوی ځان سره اسلحه دا به نه راوړي کله چې دا خبره د هغوی سره چې نو تېر شوه حضور علیه الصلاة والسلام شرایط چې نو هغه ومنل واپس چې نو رالل نو را روان کال بیا چې نو ذوالقعده موږ چې ورته د کوچنیانو د خیالي میاشت وایو د خیالي په میاشت کې حضور علیه الصلاة والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته ووی زه چې څه کال چې نو هغه لاړ شو هلته څه وکړو عمرة القضا چې نو هغه وکړو سن 7 هجري شوه اوس چې کله نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین روانېدل نو صحابو په اړه کې دا ګمان خیال چې نو هغه راللو چې که اوس مونږ لاړ شو دا کفار مونږ بیا پرې نه دي لکه څنګه چې پروس کالې مونږ لاړو مونږ یې پرې نه ښودلو او دویم دا د کوس چېرته د هغوی د ثابت کال زمونږ خلاف چې نو د جنګ تیاری کړی اوس مونږ لاړ شو او دوی په مونږ باندې چېرته هلته په مسجد حرم مکې په حرم کې چې نو په مونږ باندې حمله وکړي نو هلته به بیا 2 خبرې مونږ ته حایل دي یو چې نو حرم دی او په حرم کې د قتال من راغلی ان تر دی چې دوره پورې چې نو من راغلی دی چې تو په هغه ځای کې مرغۍ هم ښکار کولی نشي نو که دوی اوس زموږ سره جنګ کوي نو څه به کوو او دویم حالت د احرام وي نو د احرام په حالت کې خو ښکار حلال شي د خپل خوراک دپاره نشي چې نو هغه ښکار کولی نو که دوی جنګ کوي او وینه بهیږي نو د دې به صحیح نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین پر وړاندې کې چې نو دا خدشه پیدا شول دا سوچ وته چې نو لایق شول الله جل جلاله چې نو دا آیاتونه نازل کړل او دا د ټولو نه وړاندې د قتال په اړه کې چې نو دا آیاتونه راغلي وقاتلوا فی سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا ودا جهاد مبارک د ټولو نه وړاندې آیاتونه دا راغلي دي وای په دې ور د ځکه د دینه مخکې چې سوره دور هغه د مکې دور او مکې دور کې چې نو هغوی سره دا خبره چې تاسو عفو درگذر دې کې چې نو هغه د قتال حکم بیا شو چې تاسو دوی چې کله تاسو سره قتال کوي نو تاسو هم د دې سره چې نو د قشان قتال کوي جنگيږي نو الله جل جلاله وي چې دا څه خبره نه ده تاسو چې نو هغوی سره څه کوي قتال فی سبیل الله کوي اوس فی سبیل الله قتال څه دی صحیح بخاری صحیح مسلم کی چې نو هغه راځي متفقون علیه حدیث ورته لیکي پای کې نه حضور علیه الصلاۃ والسلام د تاسو شو مفهوم ده چې د الله رسول چې نو jihad فی سبیل الله څه دی آیا سړی چې نو هغه د قوم قبیله د پاره جنگيږي یو سړی چې نو هغه د نام ناموس د پاره جنگيږي یو سړی چې نو هغه د ریا د پاره جنگيږي نبی صلی الله علیه وسلم نه دا ټول کې یو هم jihad نه دی jihad هغه د چې کوم د الهی کلمت الله د پاره دې لپاره چې نو هغه سره جنگي چې د الله دین چې نو هغه چې اوچت کامیاب کامران او غالب شي نو الله ذکر وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا نو کدی تاسو سره الت قتال کولو نو تاسو سره هم کوئی ولا تعتدوا زیاته مکوئ زیاته کې نو حضرات اوس خبره ذکر کړي یو دا چې دا غوي غږ نه کو نو تاسو په پهل مکوئ او دویم دا چې چېرته نو د هغوی ستاسو سره قتال کو نو تاسو به زیاتې نه کوئ حدیث کې سره نو نسائی روایت دی مفهوم دا دی چې تاسو په قتل کې ښځې به نه قتلوئ بډاګان به نه قتلوئ ماشومانان به نه قتلوئ او څلورم د هغوی د دین چې کم نو هغه علما دي نیکان راهبان دي دا به نه قتلوئ من افسوس سره ویلی کېږي نن چې څومره هم قتلولی کېږي نو دغه خلک ټارګټ کېږي چرته چې لوی عالم دی چرته چې نن هغه لوی سړی دی چرته نیک سړی دی نو د مسلمانانو په ملک کې د مسلمانانو په معاشره کې هغه ټارګټ کېږي او هغه ویشتلی کېږي حالن کې د الله پیغمبر د کافر عالم چې نو هغه د کافر راهب چې نو هغه د پیر احترام کړی دی دی به نه قتلوي تر څو پورې چې نو هغه د جنگ په سکه میدان کې نه راغلی د هغه چې نو په خپل جنگ ترا کوشي نه ماشومانان به نه قتلوي زموږ په ملک چې نو هغه کتل شي چرته تشدد وي چرته دغه نو هغه په دغه شي باندې کېږي الله دې نو هغه فوکي نو ځکه الله وی ولا تعتدوا دویم تفسیر چې نو هغه دی چې په دغه قتال کې به بډاګان ماشومانان زنانه
علما دا به چې نو هغه نه قتلوي. ان الله لا يحب المعتدين، ځکه الله پاک چې نو زیاتی کوونکې نه خوښي. که زیاتې دی وکړو نو الله پاک نه خوښي، نو چې نه خوښي مقصد دا دی چې الله پاک به در دقه زیاتې وباسي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، تاسو دی قتلوي کم ځای کې چې هم مومئ. که چېرته دوی په هیل وکړو نو بیا که په هر ځای کې تاسو ومنه، که په حرم کې دننه ومنتلو، که د حرم خواته ومنتلو، که په حالت د احرام کې ونه، بیا تاسو ته چې نو هغه کلم اجازت دی. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، کم ځای چې تاسو راوباسلي هغه ځای نه وباسئ. دې مکې خلکو دې په تاسو باندې تشدد اختیار کړو، دې چې نو تاسو ته تکالیف رسول ان تر دې چې تاسو په هجرت باندې چې نو هغه مجبور شوي هجرت د الله پیغمبر صحابه وکړو. نو که دې تاسو سره بیا دلته دغه شان فعل شروع نو تاسو وسلام دغه شانته چې نو هغه وجنګيږي د دې ځین چې نو هغه بهر کې وای باسي. والفتنه اشد من القتل، نو که څوک دا خبره کوي چې په حرم کې قتال او دا کوي نو الله وی والفتنه اشد من القتل، فتنه کفر دا خو د قتل نه ډیر چې نو هغه خطرناک دی. ولی ځکه چې نو هغه د فتنې چې نو هغه د قتل بخنه چې نو هغه شته مخکې نو هغه تر شي ول کې یو قاتل چې نو هغه سړی قتل کې او دغه اولیاء نه چې نو معافي غواړي هغه معاف کولای شي. کله چې دغه قتل حلال نه غني کافر نه نه او د الله پاک ته توبه وباسي دغه د اولیاء نه بخنه غواړي الله پاک معاف کوي هم. نو د قتل معافي چې نو هغه کېدې شي. شرک چې نو هغه داسې عمل دی الفیظ الامان الیاذ بالله د دې چې نو هغه خو معافي هم نشته. نو ځکه الله والفتنه اشد من القتل. دویم کله چې سړی چې نو په نه حق هم قتل وکي نو دی به جهنم ته د څه وخته پورې لاړ شي، خو بیا به چې نو د ایمان او د کلمې په برکت د هغې نه راوځي. او شرک داسې ګناه دی چې د هغه چې نو چا وکړلو دی به بیا همیشه دپاره چې نو هغه په جهنم کې. نو الله وی والفتنه اشد من القتل، نو دوی دغه لوی کار چې نو هغه کوي نو ستاسو قتال باندې بیا څنګه رد کوي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، تاسو به په هل نه کوي کدی چې نه په تاسو باندې مخکې شول دغه ځکه د تاسو سره قتال شروع کو بیا سره تاسو هم کوي. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، که تاسو قتلای نو بس تاسو هم بیا قتلوي. ولی كذلك جزاء الكافرين، دغه جنو هغه بدله د کافرانو. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، الله وی کدی منه شولو نو بهشک الله پاک چې نو بخون کې مهربان دی، توبه وباسله ایمان چې نو هغه راوړو الله جل جلاله چې نو هغه سره ګناهونه معاف کړي. ځکه تاسو ویلو الایمان الاسلام يهدم ما كان قبله، حضور علیه الصلاه والسلام فرمان مبارک نه اسلام ایمان چې نو چا راوړو کلمه ویله نو د دې برکت سره ما قبل چې څومره هم ګناهونه شوي دي هغه ټول الله بخي ان تر دې چې شرک ولې نه کړي دا هم چې نو هغه الله پاک بخي. نو ځکه وی فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، دیرم الله جل جلاله فرمایي چې تاسو دوی سره جنگيږي د کم ټایم پورې د کم وخت پورې. نو الله جل جلاله فرمایي د هغه وخت پورې حتی لا تكون فتنه چې فتنه چې نو هغه پاتې نشي. ويكون الدين لله، او دین چې نو صرف یو د الله غالب او قائم چې نو هغه شي. صحیح مسلم کې چې نو هغه هم راغلی او جامع ترمذی جلد ثانی کې چې نو هغه هم راغلی. الله پیغمبر فرمایي ماته حکم چې نو هغه شی ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، زبر هغه وخت پورې د خلکو سره جنگيږم تر څو چې نو هغه لا اله الا الله نه ویلي. بیا حضرات وایي چې بده کې الناس دا کبه ټول کافر شي نو په هغه وخت کې حضور علیه الصلاه والسلام هم ډېر کافر سره چې نو معاهده کړي. نو ویدلته او د قشان په دې کې هم مراد نو هغه دلته مکه مکرمه حرمین شریفین چې نو هغه دي. د حرمین شریفین چې نو هغه د کافرانو عام کافرانو حکم چې نو هغه د اصل تسلیم ایمان راوړی تاسو بچنه نو سالم پاتې شي. کدا نه نو دویم بیا چې نو هغه جزیه او ټیکس نو هغه ادا کوي. تاسو ته بسوک سنوي کم حقوق چې مسلمانان ته ملایږي هغه به تاسو ته هم ملایږي په حیثیت د ذمه. او کدا نه نو دریم صورت نو هغه دا دی چې بیا jihad فی سبیل الله ته نو هغه تیار شي. الله دې مونږ کې د jihad جذبه پیدا کړي. کوم پورې چې نو هغه جهادي الله پیغمبر نو هغه فرمایي وایي تاسو ته بهترین اعمال چې نو هغه ونخم. نو بیا هغه بهترین اعمال کې الله پیغمبر وایي و یو چې نو هغه سره د اسلام بلندی چې نو هغه ذروه السنام داغه ته نو ویل کی اسلام نوم او شان شوکت چې بیت ودیږي الجهاد فی سبیل الله، هغه جهاد فی سبیل الله دی. کله چې جهاد فی سبیل الله
اسلام بچره نو هغه کامیاب او کامرانی دې طرف ته بچره نو هغه څوک په ورانو سترګو نشي کتلی. کله چې جهاد فی سبیل الله چې نو هغه پاتې شي کمزور شي مسلمانانو کې چې نو هغه حرج غبراهټ چې نو هغه سیوا شي نو بیا به د اسلام شان او شوکت چې نو هغه به ختمېدو باندې روان شي. بیا به کافر چې نو هغه د اسلام خلاف چې نو هغه معاهده د هغوی خلاف به یو ځای کېږي او دوی په اسلام عمل کوي. نو بارن الله وی لا تکونو فتنه و یکون الدین. نو د حرمین شریفین د مشرکانو د هغوی دپاره هم درې حکم دي. نمبر 1 د دې ځای نه به اوزي بالکل اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب. دویم ایمان راوړی. دریم جهاد ته تیار شي. د هغوی دپاره د جزیه چې دی نو هغه حکم نشته. دې نه به جزیه ټیکس نه وسیله کېږي چې جزیه او ټیکس چې نو هغه به ادا کوي او دوی به په حرم کې دننه چې دی نو همیشه دپاره پاتې کېږي. مدینه منوره کې او په خانه کعبه چې نو مکه مکرمه کې د خانه کعبې او مدینه منورې متعلق حکم دا نه یا به ایمان راوړي نو پاتې کېږي به او یا به چې نو څه کوي جهاد فی سبیل الله ته چې ادا کېږي. که دا دواړه نه دریم حکم د هغوی په حق کې جزیه نشته بلکې دوی به دغه ځای نه خروج چې دی نو هغه کوي اوزي به. الله وی فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. که دوی منې شول د دغې نه نو بیا په ظالمانو باندې چې دی نو زیاتې نشته سختې چې دی نو هغه نشته مګر په ظالمانو باندې. یعنې که کم کسانو داسې وکړل نو بیا به تاسو ظلم جبر چې دی نو هغه نه کوئ. ها هغه کسان چې کم کسان ظلم کوي نو په تاسو په هغوی باندې ظلم کولی شي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. اوس دې کې چې نو هغه مونږ وایي صلح حدیبیه چې دی نو هغه په سن 6 هجري کې او سن 6 هجري چې دی نو هغه ذوالقعدې میاشت وه. لکوټ اختر پسې چې کومه دویمه میاشت خیالي میاشت ورته موږ وایو نو دغه ذوالحجې میاشت وه. اوس دې د هغه ځای کې حضور علیه الصلاة والسلام صحابه یې منع کړل نو صحابه ما تاسو ته وایي دغه خیالي په ذهن کې الله وی څه خبره نشته. الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت میاشت محرمه میاشت قابل احترام میاشت هغه چې څنګه چې نو پر اوسکنۍ ذوالقعده وه دغه شانتې سکنۍ هم ده. نو که دوی چې نو په هغې د هغې به حرمتي کول او تاسو چې نو د خانه کعبې نه د الله د کور نه منع کولی نو په هغه وخت کې څه حرج نه و. خو که اوس دوی چېرته ستاسو سره قتال کوي او تاسو کوي نو بیا به سوچ چې دا محرمه میاشت ده او دوی قتال کوي. الله وینا والحرمات قصاص احترام میاشت دا ټولې چې نو هغه په احترام کې برابر قصاص برابر دي. په دې کې چې نو هغه دیش نشته چې یو د بل نه کم یا سیوا ده. بیا چې نو اشهر الحرم هغه وایي څلور دي. درې چې نو هغه پرله پسې دي یو چې نو هغه جدا راځي پرله پسې درې ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې واړه میاشتې چې نو هغه پرله پسې راځي او څلورمه میاشت چې نو هغه بیا رجب ده هغه دا نه یک یوازې ده. د دې اول په شروع کې چې نو زمانه جاهلیت کې بم خلکو په دې کې جنگ نه کولو بد به ګڼل دا به احترام میاشت ګڼلی او بیا د زمانه اسلام چې کله رانه نو هم د سن 6 هجري پورې د دې چې نو هغه د حکم او د حرمت بیا په سن 7 هجري کې د دې د حرمت حکم چې نو هغه ختم شول. بیا دغه نه ورستو کلم اعلان چې نو هغه وشو چې نو قاتلوهم کافه دغه شان دی دا کې بچای نو سورۃ انفال سورۃ برات کې وراشي علاوه چې نو هغه چې کمزې هم مکمل چې نو هغه قتلوي نو بیا الته حکم عمومي رالو ذوالقعده ذوالحجه محرم دا چې نو هغه پکې نشته. البته چې نو معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو هغه لیکلی دي وایي وسم که څوک د دغه ادب کوي اوس دغه میاشتو کې قتال کې فعل نه کوي نو صحیح ده خو نور چې نو هغه حرمت دی هغه ختم شي. نو ځکه الله وایي فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. که دوی په تاسو تجاوز وکړو په دې کې ستاسو خلاف چې نو هغه را اوپار شول فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم نو تاسو هم د هغې شانتې په دوی باندې چې نو زیاتې کولی شئ څنګه چې په تاسو باندې کړي. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. الله نه نو هغه یره اختیاروي ځکه چې نو الله پاک مدد هغه د متقیانو سره مخکې مونږ اون هغه متعلق ویلو مونږ چې یو عام دی او یو خاص دی. عام چې نو هغه الله پاک د هر چا سره نو مونږ وی آل چې نو هغه په علم او په قدرت سره او خاص هغه په مدد سره او په نصرت سره هغه خاص د متقیانو سره چې نو د الله پاک مدد نه نو ځکه لیکي واعلم ان الله مع المتقین. واتقوا الله اللهم اجعل الله نه یریږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام معمول هم دا کلمه چې نو هغه یو سریه لګله جهاد د پاره به چې نو حضرات صحابه کرام مجاهدین لګل نو کم به چې امیرو الله پیغمبر به ته خصوصي طور داغه ته نو نصیحت کولو داغه ته به چې ګوره د الله نه به یریږي نجنه نو حالت په کافرو په نور خلکو باندې چې نو زیادت وکي
ظلم چې نو هغه وکي او نه په مسلمانانو باندې چې نو هغه مشقت چې نو هغه کې وانه چې د الله نه چې نو هغه به یریږي د الله یره چې نو هغه به مقدم دی او کله چې د الله یره بیا به د الله پاک چې نو هغه فتح کامیابی او نصر چې نو هغه کامرانی بدر کوي الله رب العزت دې موږ ته صحیح په چې نو هغه نصیب کړي وقاتلوه او جنگ کوي فی سبیل الله د الله په لار کې قتال کوي الذين دای کسان سره یقاتلونکم چې جنگي تاسو سره ولا تعتدوا او زیاته مکوي ان الله بشک الله پاک لا يحب المعتدين محبت نه کوي د زیاتې کوونکو سره وقتلوهم او قتل کړی هغوی حيث ثقفتموهم کمزې کې چې بیا مو میاغوي واخرجوهم او اباسي هغوی من حيث د اغزين اخرجوکم چې وستلی وي تاسو والفتنة اشد او فتنه یعنی کفر هغه اشد زیاد سخت من القتل د قتلنا ولا تقاتلوهم او نو مجنګيږي دا غوي سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې حتا تر دې یقاتلوکم چې هغه وجنګيږي تاسو سره فيه پاغه کې فإن قاتلوکم کچري دا غوي جنگ کې تاسو سره فقتلوهم نو تاسو هم چې نو جنگ کوي jihad کوي دا غوي سره کذالک دغشن جزاء الکافرین سزا د کافرانو بدله د کافرانو فإن انتهوا پس کچري هغوی منشول فإن الله نو بشک الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربان دی وقاتلوهم او جنگ کوي هغوی سره حتی تر دې لا تکون فتنه چې پاتې نشي فتنه یعنی کفر ويكون الدين او شي چې نو دین د الله لله فإن انتهوا پس کچري منشول هغوی فلا عدوان نو نشته سخت الا للظالمين مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت چې نو د حرمت په بدله د میاشت د محرمت کې ده والحرمات قصاص او ټول میاشت چې نو په حرمت کې احترام کې برابر دي فمن اعتدى علیکم بس بیا څوک چې زیاتې وکړي په تاسو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو زیاتې کوي په هغې باندې بمثل ما اعتدى علیکم د هغې په قدر چې په تاسو یې زیاتې کړئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین الله پاک د پرهیزګارانو تقوادارو سره دی